په بعض روایاتو کې راځي چې په قبر کې به یو مورۍ خلاصه سي د نبي علیه الصلاة وسلام هغه وجود اطهر، هغه منور، هغه معطر، هغه به په قبر کې ښکاره کړي. ورته ووایي چې ما تقول فی حق هذا الرجل، د تا په دنیا کې په باره د دغه انسان کې د تا څه خیال و؟ که انسان داسې و چې په دنیا کې د نبي علیه الصلاة وسلام اتباع کړې وه، د نبي علیه الصلاة وسلام په نقش قدم باندې تللی و، ورته ووایي هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خو نبی علیه الصلاة وسلام ده. بیا به د دریم ټیسټ وسي، درته ووایي چې ټیک خبره ده، یو بیماري دې بله ګورم. هغه بیماري دا ده چې ته په دنیا کې په کوم دین باندې وې، په یهودیت باندې پاته وې، په نصرانیت باندې پاته وې، په مجوسیت باندې پاته وې، په سابعیت باندې پاته وې، او که په اسلام باندې پاته وې. که دې دا جواب هم سم ورکو بس ته جوړ یې، ته بالکل صحیح یې، روغ رمټ یې. نو روغ رمټ ته سړی هر څه ورکوي، د وشي نه هم پرهیز نه ورکوي. بس دا انسان چې کله په آخرت کې راپورته سي الله به یې جنت، دا د جنت نعمتونه دا ټول تا دپاره پیدا دي. یو پرهیز دې نسته، یو علاج ته د ضرورت نسته، چې څه خورې، چیرې اوسېږې، څه کوې، بس دا د تا دي. دا د هورې دي، دا د غلمان دي، دا د بنګلې دي، دا د مشروبات دي، چې څه دې هم خوښ دي بس دا کوه. خو که کله هلته داسې وسول چې ما ورته قبر ته ورلو، د ما د تا په ایمرجنسي کې هلته ډاکټران ناست دي، ډاکټرانو د ما د تا ټیسټ وکړو، د ما د تا په ټیسټ کې دا رالو، راته ویل چې من ربک، رب د تا په دنیا کې څوک و؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. موږ د خپل رب نوم وانخیست، موږ بیماران یو، موږ به هلته نه ځو، جنت ته به نه ځو، ځکه بې بیمار باندې به خامخا علاج کوي. یا د نبي علیه الصلاة وسلام د اتباع په باره کې د موږ نه پوښتنه وسوله، د رسالت په باره کې پوښتنه رانه وسوه، موږ صحیح جواب ورنکو. ده راته ویل چې ما تقول فی حق هذا الرجل، د دغه سړي په باره کې د تا په دنیا کې څه خیال و؟ موږ ورته ویل لا ادري، خبر نه یم خبر چې دا څوک. اوس په ما کې بیماري ده. کتاب کې ګوره دا نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود دا هر سړی د ځان معمول وګرځوي، چې څومره د دنیا ترقۍ دي، چې څومره عروجات دي، دا چې څومره مې انسان کوي دا به په درود سره کوي. چې څومره موږ دا کتابونه کتلي دي چې انسان په دنیا کې عروج کړی ده، مالی ترقي یې کړې ده، انسان د عزت ترقي کړې ده، انسان د قوت ترقي کړې ده، انسان د علمیت ترقي کړې ده، انسان د عزت ترقي کړې ده، انسان د خپل ګناهونه په الله باندې معاف کړي دي. واحد لار صوفیه کرام، علما کرام لیکي چې هغه په نبي علیه الصلاة وسلام باندې کثرت د درود ده. د موسی علیه الصلاة وسلام په قوم کې یو باغي پیدا کیږي، نافرمانه ده، شرابخور ده، قاتل ده، غلو سارق و قطع طریق ده. انسانان د د مظالمو نه ډېر سخت تنګ سول، هر انسان به لاس پورته نیولو. الله دې موږ د دغه د شر نه خلاص کړي، خدایه موږ د دغه د تکلیفونو نه خلاص کړي. دا خو یو فتنه ده، د موسی علیه الصلاة وسلام سره په جنگ، د تورات سره په جنگ، په قانون الهي سره په جنگ. مسلمانان ټول د ده نه په تکلیف. الله رب العزت په ده باندې مرض راوست، بیماري ور باندې راوستله. د بیمارۍ نه وروسته دی مړ سو، خپل قوم رالی، د ده سره یې داسې معامله وکوله لکه موږ تاسې چې کله د مړه حیوان سره کومه معامله کوو. د پښو نه یې ونیو، کشاویه په هغه ډیران، په هغه انبار باندې یې د ده مجسمه غورځاره کړله چې خلک هلته هغه ډېر ګند شی غورځوي. د موږ د تاسې د کورو انبار یو ایرې ور باندې غورځو، یو هغه ډېر مردار و نجس شی چې بدبویي لري، د هغه ډیران هغه ځان ته وي. په دې یې کله غورځار کو. موسی علیه الصلاة وسلام ته الله رب العزت وحی وکوله. موسی ولاړ سه، قوم ته خبر ورکه، بني اسرائیل خبر که، بني اسرائیلو ته ووایه چې که هر بني اسرائیل، هر د ما بنده په ما باندې ځان معاف کوي، چې الله ته معافي راته وکوه. د دې د معافي دپاره واحده لار دا ده، په هغه ډیران باندې چې کوم انسان تاسې غورځولی، په کوم انبار باندې چې کوم انسان تاسې غورځولی، په کوم ګند باندې چې تاسې انسان غورځولی ده، ولاړ دې چې دغه دې تعزیت وکوي، اخته غسل ورکوي، کفن ورکوي. چې څومره انسانان د ده په جنازه کې شریک سول، د ده د وجې نه به زه دغو ټولو ته مغفرت کوم. موسی علیه الصلاة وسلام حیران سو، قوم حیران سو چې دا څه پیښه ده. په موږ کې قطع طریق انسان دا و،
غل انسان دا و، شرابي و زاني انسان دا و. نن الله رب العزت دته هغه مقام ورکړی چې څوک هم د ده په جنازه باندې درېږي الله هغه مغفور او مرحوم ګرځوي. وجه څه ده؟ سیدنا موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو زه د پیغمبر یم، زه کلیم الله یم، پیغمبرانو ته خامخا یو داسې شان ورشئ چې هغه عامو انسانانو ته نه ورشئ، ما ته خبر راکه په کوم عمل باندې دی قدرمن سو. الله ورته وویل په تورات کې چې ما څومره ځایونه هم د نبي علیه السلام نوم راوړی ده، داسې به کله تورات ور واړاوو کله به ور واړاوو چې کله به د نبي علیه السلام نوم واورېدو بیا به ویلې صلی الله علیه وسلم، چې کله به هم محمد رالی یا به احمد رالی یا به شفیع رالی، چې هر نوم به د نبي علیه السلام راتو ده به دا ورسره ویل چې صلی الله علیه وسلم. څوک چې د ما په حبیب باندې صلات او سلام یی، څوک چې د ما د حبیب سره مینه او محبت کوي، د چا په زړه کې چې د نبي علیه السلام قدر پروت دی، دا انسان زه په ټولو انسانانو کې قدرمن ګرځوم. هم په دې وجه باندې ما دی قدرمن کو چې نن څوک هم د ده په جنازه باندې ودرېدل ما د ټولو انسانانو ته مغفرت وکړو. نو الله رب العزت دا قبر دا د مړو د تاسې دپاره یو ایمرجنسي خلاصه کړې ده. ډاکټران ناست دي هلته د موږ تشخیص کوي، د موږ بیماري معلوموي. په دنیا کې مسلمان خو نعوذ بالله الله دې فضل وکړي مسلمان خو هم، لیکن د مسلمانۍ سره سره ټیسټ یې وکړي نور څه دي رپورټ تیاریږي مکمل، ملایکه ناستې دي تا رپورټ تیاریږي. دا انسان منافق ده، د منافقو لپاره خپل واړ ده. د دغه داخله به هلته اسپتال ته سوروي په اسفل سافلین کې به یې داخل کوي چې د ټولو جهنمیانو د هغو فف د هغو وینې د هغو ځواب د هغو ګند به ټول هغه د په سر باندې راتویږي. دا انسان دا چې غلخور ده نو دا چې کله محشر ته راځي د انسان په شکل کې دی نه راځي، د بیزوګي په شکل کې دی راځي. کتاب الفاظ داسې لیکلي دي یو انسان ده اعلان وسو پلانی په حق باندې رسېدلی ده، په 4 بجې باندې جنازه ده، ځوان روان ده، سپینږیری روان ده، قریب روان ده، پردی روان ده، مولي صاحب لاس ور ټول کړي دي، غسل یې ورکو، کفن ته یې واچو، اقربا ور باندې زاړي، کور باندې خراب سو، کله یو ماله ور باندې خرابه سوله، د جنازې لمونځ ودرېدو، شکل دې وروکوت انسان ده، لیکن حضرت صاحب قسم کړی ده چې تاسې بیرته دا قبر خلاص کړئ. که دا انسان چې غلخورو د ما د قسم د الله په ذات باندې دا انسان به په قبر کې انسان نه پروت، دا به بیزوګی. ته خو ناست یې په کمبله باندې ګیلې کوې پلانی مې پتا ته نه ده راغلی، پلانی تعزیت ته نه ده راغلی، پلانی د ما سره په غم کې شریک نه سو، لیکن د پلانکې پوښتنه دې وکوله په دنیا کې منافق و، په منافقت کې یې زندګي تېروله، قبر یې خلاص کړه، دا په لحد کې انسان نه پروت، دا به بیزوګی پروت. نن تمامه معاشره د نبي علیه السلام امت هغه نن ټول په هغو اعمالو باندې لګیا دي چې هغه اعمال هغه د منافق دي. یو انسان داسې په دنیا کې ګډوډ یې سره وایي، ګډوډ د سود نه ځان نه ګوري، د غلا نه ځان نه ګوري، د ملاوټ نه ځان نه ګوري، د دوکې نه ځان نه ګوري. ډېر خلک موږ ته وایي دوکاوي خو لیکن یې مولوي صاحب سود خو به نه وي، پرون هم چا ټلیفون راته کړی سود خو به نه وي. هر عقد، هر خرید و فروخت، هر تجارت، هر مزارعت، هر مزاربت چې د شرعیت د لارې سره برابر نه و دا سود ده، دا د الله سره جنگ ده، دا د نبی علیه السلام سره جنگ ده چې څوک را ولاړ سو په خپله باندې یا په خپل اولاد باندې دغه مرداره نه پکه کوله. حضرت صاحب په خطبات یې فکر کې لیکلي دي قبر یې خلاص کوي، د دې انسان به خېټه داسې ولاړی لکه کوټه او مارانو به سرونه ترې رایستلي، ماران به ټسونه ورکوي. هم په دغه حال کې به دغه دا خو صرف هغه په ایمرجنسي کې په ټراما سنټر کې خالي صرف علاج روان ده، هلته چې جهنم ته ځې هلته خو بیا لوی اسپتال ده، ورې به ځان ته علاج کېږي. لکه دلته موږ چې کله ټراما سنټر ته ورسو خالي د ایمرجنسي دپاره موږ ته یو کپسول راکوي، د ایمرجنسي د درد د کنټرولېدو دپاره موږ ته یو انجکشن سن لګوي، کله کله ډراپ راته ولګوي. دلته هم دا رقم دی، هلته ملایکه ولاړې دي د اور په ګرزانو دي وایي تر اسپتال دې تیاروي چې خالي صرف جهنم ته ځان ورسوي، او هلته لړمان دي د ستنو په جې باندې تا ته نیشونه در لګوي. یو لړم کې دومره زار دی چې که خالي صرف دا د یوه قطره د زارو دنیا ته دی راتو کې د دنیا خواږه به ټول ترخه وګرځوي. هلته ماران دي، د مار سزا داسې ده
دغه نازک د سون دا نازک پسوکی دا به د تا نه نیسي کشوي به د تر نوکانو پورې د نوکانو له خواجه خبې نیسي بیرته تر سونډانو پورې والملایکې رحم ورباندې وکوي په دې مرده باندې چې آیا دغه مار چې د تا نه دا پسوکی کشوي درد درکوي ول دی الله الله خبرې یې مه کوه ډېر په تکلیف باندې یم ډېر سخت په تکلیف باندې یم دا د تا په ډراما سنټر کې علاج ده کوم هغه خاص علاج د تاسې کېږي هغه به د بیا چیرې کېږي هغه به د په جهنم کې کېږي نو الله رب العزت فرمایي ومنها خلقناکم تکبر مه کوه په مال باندې په ریا باندې په اولا باندې په قوت باندې په شاهي او نوابي او خاني باندې ومنها خلقناکم ما د دغې خاورې نه پیدا کړی او بیا دا مه یې چې هر وخت به زه ژوندی یم ولې طاقت لرم شهنشاهي لرم بادشاه یم او دا یم وفیها نعیدکم بیا به د دغو خاورو ته بیرته ورکښته کوم دا خاورې به بیرته دا خلک در باندې اوړي ومنها تارة اخرى ومنها خلقناکم ومنها نخرجکم تارة اخرى الله رب العزت یې داسې هم نه ده چې په خاوره کې مې پټ کړی بس پروت به یې بیرته به د دغې ځمکې نه راباسم ولې چې ما ته د څه دپاره پیدا کړی وې هغه به دلته څخه پوښتنه کوم مسلمانانو ورونو ډېر تقریرونه اورو ډېر بیانونه اورو لیکن نن د موږ په زړو باندې پردې لګېدلې دي د موږ زړو ته نن کلپان لوېدلي دي د یوه انسان که یو انسان سود کوي سود